علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. هسې ما سوچ کوو چې د دې غریبانو د امیرانو ټول معزز خلک دي، ځینې مالدار ډېر معزز دي، خو بیا چې کوم مست خلک پکې دي. نو نن د عبدالعزیز صاحب واده او ماشاءالله نه ډنګ ټکور، نه چرته ګډاګانې، نه چرته سندرې، نه چرته څه نور درز غوبل، بالکل په ارامه په خاموشۍ او بالکل ښایسته په سنت طریقه سره وشو. خو باران چونکې تکلیف پکې سیوا و، لږ زیات لري، باران د وجې نه مسله سیوا وه او نور دومره ښایسته په معززه او په رزه طریقې سره وشو چې چېرته د ډنګ ټکور هم پکې اواز ماشاءالله نه دی اورېدلی. ځکه چې دا کم ډنګ ټکور ته خرچې مرچې کوې او کم ډزې ډمبقې کوې، د هغې خرچه راوالی چېرته په واده کې په څه کې ولګي نو ستا پره به ښایي. نو چې څنګه دا واده وشو، هسې موږ له پکار دی چې همداسې ودونه په خپل معاشره کې راولو. ځکه د دې ډنګ ټکور که پکې وشي او که ونه شي څه پیدا یې نه وي، الټه مې سړی ګناهګارېږي او پیدا یې نه وي، هېڅ پیدا یې ډنګ ټکور نه وي. نو دا به تاسو ته مخکې ښیم چې بالکل پکې میوزیک نشته، هېڅ شی پکې نشته، ښایسته په خپل طریقه سره شوی دی. راځئ نن د عبدالوحید واده شروع دی چې هغې له ورشو او څه لږ ډېر خدمت دی هغه به هم د خیره سره وکړو. او ګوره په دې وخت کې د ډنګ ټکور او د ډزو ډمبقو بالکل آواز نشته او خاموشي ده او د عبدالوحید واده دی او باران اندازه هم ده، فلحال خو باران نشته. نو زموږ دارې بس پخلی شروع دی، پتیلې باندې دي، دیګمار صاحب لګیا دی، د عبدالوحید ماما دی غالبا چې هغې پخلی شروع کړی دی او څوک لګیا دي ټماټر کټ کوي، څوک پیاز کټ کوي. نو دوه پتیلې پخ شوي دي، عبدالرحمن او عبدالرشید دواړه لګیا دي پیاز کټ کوي او سترګو نه اوښکې بهیږي او څوک پکې ټماټر کټ کوي. پتیلې باندې کاڼي ایښودي، بس دم پوخ تیار شوی دی، چاول دم پوخ دی ښه او سره دم پوخ دی او نور چې کوم مزید ورځي چاول پخیږي او بس خلک راجمع شوي دي، لګیا دي. د امیر صاحب دی خدمت کوي، لګیا دی، دا افغانیان راغلي دي، ناست دي، خوراک شروع دی، سیسټم بالکل ریډي دی. او دې وخت کې نری باران هم ورېږي او په جومات کې چاولو انتظامات شوي دي. تر ځای مې ناسته شرمېږي کیمرې نه او بالکل ځان ډېر بدې ښکاري، په دې لږ څه مسله ده او دا هم زموږ جومات نه کلي.